السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضور فرمائی په 13 خطبه کې د حضرت محمد بن مسلمه باره کې خبرې شوې او څه برخه دغې خبرو پاتې وه چې کومه به انشاءالله نن بیانېږي. د کعب بن اشرف د قتل په لړ کې دا بیان شوي وو چې حضرت محمد بن مسلمه هغه په باندې د کور لرې بوتلی ووجلی وو. نو آیا دا دروغ نه دي؟ او نیز دا هم خبره شوې وه چې په د یو حدیث په حواله د ځینو علما په خیال په 3 موقعو د دروغ اجازت شته، خو په حقیقت کې دا غلط تصور دی یا د حدیث غلطه تشریح ده چې په 3 موقعو باندې غلط بیاني یا دروغ جایز ګرځي. حضور فرمایي بهرحال ما د دې وضاحت کړی وو هغه وخت چې کوم په سیرت خاتم النبیین کې بیان شوی دی، خو دې باره کې حضرت مسیح موعود علیه السلام هم په خپل کتاب نور الفرقان کې په وضاحت رڼا اچولې ده چې یو د عیسائی د اعتراض په جواب کې هغوی بیان فرمایلی دي. نو حضور فرمایي چې دې ځینې برخې به هغې نه زه اوس بیان کړم او دې نه د دغې خبرې بلکل وضاحت کېږي چې اسلام د دروغ ویلو اجازت بیخي نه ورکوي. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي دا یو اعتراض دی د عیسائی د اعتراض په جواب کې هغوی بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په 3 ځایونو کې د دروغ ویلو اجازت ورکړی دی او د خپل د دین د پټولو لپاره خو په قرآن کې صفا حکم ورکړی شوی دی، خو انجیل د ایمان د پټ ساتلو اجازت نه دی ورکړی. دا اعتراض دی. دغې په جواب کې وی فرمایي چې دا واضح کېدل پکار ده چې د راستۍ رښتیا ویلو څومره تاکید چې په څومره التزام په قرآن کې شوی دی. زه بیخي یقین نه لرم چې په انجیل کې به د دې 10مه برخه تاکید وي. بیا هغوی فرمایي چې په قرآن کې دروغ ویل د بت پرستۍ برابر ګرځولی شوي دي، لکه څنګه چې خدای پاک فرمایي چې فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، یعنې د بوتانو د پلیتۍ او د دروغو د پلیتۍ نه پرهیز کوئ. او بیا یو ځای کې فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم والوالدین والاقربین، چې ایماندارو په انصاف او په راستۍ قایم شئ
او د رښتیا ګواهی خدای پاک لپاره ورکوئ. که ستاسو خپل ځانونو ته په زیان رسي یا ستاسو مور پلار ته او یا که ستاسو خپلوانو ته په دغو ګواهیانو زیان رسي. بیا هغوی فرمایي چې څوک معترض دی چې یا د خدای ویره نه لرونکیه اوس لږ انجیل کلاو کوم ته ووایه چې د رښتیا ویلو لپاره دومره تاکید په انجیل کې چېرته دی. بیا همدغه عیسایي ته چې نامه فتح مسیح ده هغوی فرمایي لیکلي دي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دریو ځایونو کې د دروغ ویلو اجازت ورکړی دی. دا تاسو ته د خپل د جهالت په وجه تاسو غلط شوي یې. اصل خبره دا ده چې په یو حدیث کې هم د دروغ ویلو اجازت بیخي نشته، خو په حدیث کې خو الفاظ دا دي چې ان قتلته و احرقته، یعنی که رښتیا پرې نه دی، که تاسو وژلي کېږئ که سوځولی کېږئ. او بیا چې قرآن دا وایي چې تاسو انصاف او رښتیا مه پرېږدئ که جنم په دې کې ځای کېږي. حدیث چې دا وایي چې که سوځئ او وژلي کېږئ بیا هم رښتیا وایي، نو بیا فرض کوئ چې یو حدیث چې هغه د قرآن او د صحیح حدیثو خلاف وي، بیا به هغه د سماعت قابل نه وي، ځکه چې مونږ هم هغه حدیث قبلو چې کوم د صحیح احادیثو او د قرآن خلاف نه وي. هغوی فرمایي چې او ځینې حدیثونو کې د توریه د جواز طرف ته اشاره موجوده ده، یعنی داسې معنیدار الفاظ ویلی شي د ځینې وخت د مصلحت په وجه، او همدې ته د نفرت پیدا کولو په غرض د دروغ ویلی شوي دي. یعنی د معنیداره خبرې چې کوم مخالفان دي هغوی د نفرت پیدا کولو لپاره دې ته د دروغ نامه ورکوي. فرمایي چې یو جاهل او کمعقل چې یو داسې لفظ چې په یو حدیث کې د چاپولو لپاره استعمال شوی وي او هغه حقیقي دروغ وګڼي، ځکه چې هغه د دغه قطعي فیصلې نه بېخبره دی چې حقیقي دروغ په اسلام کې یو پلید حرام او د شرک برابر څیز دی. خو توریه چې په حقیقت کې دروغ نه وي، خو د دروغ په رنګ کې د استقرار په وخت کې، نو د دې جواز په حدیث کې موجود دی. خو بیا هم لیکلي دي چې افضل خلک هماغه دي چې توریه نه پرهیز کوي. او په توریه د اسلام په اصطلاح کې دې ته وایي چې د فتنې له ویرې یوه خبره پټولو لپاره یا بل څه مصلحت لپاره د یو خبره راز ساتلو لپاره هغه د داسې مثالونو په داسې رنګ کې بیان کړی شي چې هوښیار خو په هغې باندې پوه شي، خو کمعقل پرې پوه نه شي او د هغه خیال بل طرف ته لاړ شي چې کوم بده خبره کې دغه مقصد نه وي، او په غور نه پس ته معلومیږي چې چا چې خبره کوله هغې څه دروغ نه دی ویلي او څه د دروغو آمیزش هم پکې نه وي، او نه هغه دغه زړه یو ذره هم د دروغو طرف ته شوق کړي وي. لکه څنګه چې ځینې حدیثونو کې هغوی فرمایي چې د دوو مسلمانانو ترمنځ د سولې لپاره یا خپله ښځه څه د فتنې یا د کورنۍ جګړې یا خفګان نه بچ کولو لپاره یا په جنګ کې خپل مصلحتونه د دشمن نه پټ ساتلو لپاره او د دشمن بل طرف ته ټیټولو لپاره د دې نیت په دغه نیت د توریې جواز موجود دی. خو دې نه باوجود نو ډېر داسې حدیثونه شته چې ترې معلومیږي چې توریه د اعلی درجې د تقوا خلاف خبره ده، او بهرحال صفا رښتیا بهتر وي ښه وي، او که د دې په وجه انسان وژلی کېږي که سوځولی کېږي. او بیا وی فرمایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم تر خپله وسه دې نه د اجتناب حکم فرمایلی دی چې د خبرې مفهوم په خپل ظاهري رنګ کې د دروغو سره څه مشابهت نه لري. بیا وی فرمایي چې زه چې کله دا ګورم چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم
د احد په جنگ کې باوجود لدی چې هغوی یوازې وو او د بربنډو تورو مخامخ هغوی دا وی چې زه محمد یم او زه د خدای نبی یم او زه د عبدالمطلب زوی یم. نو زه دلته دا وضاحت وکړم چې د دغه کتاب په حاشیه کې لیکلی دي چې کله د کتاب چاپ شو نو سهون دا لیکلی شوي چې دا د غزوانان واقع ده د احد نه. خو اوس چې زموږ ریسرچ سل دا حواله را لېږلې ده نو سیرت الحلبیه چې پکې لیکلي دي چې دا الفاظ رسول کریم صلی الله علیه وسلم حنین او احد دونو جنګونو کې فرمایلي. نو اوس د ارشاد چې کومه شعبه ده د نظارت ارشاد هم نو هغه ته پکار چې دا حاشیه دی د نبی وباسي. حضور فرمایي چې مقصد دا لیدلی دی چې ځینې وخت د جلبازۍ نه د تادۍ نه کار اخلي د خلکو د حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کوم الفاظ دي د هغې مطلب راوباسلو لپاره یا اساني پیدا کولو لپاره دا لیکلی شي په حاشیه کې چې دا غلطي وه یا سهو شوې وله کې ډېر زیات د ریسرچ د تحقیق ضرورت دی د توجه ضرورت دی. نو اوس بهرحال دا حواله خو زما مخې ته راغله ده او ډېره واضحه پکې دا لیکلي چې دا الفاظ حنین او احد په دواړو مواقعو رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي وو. بهرحال دا وضاحت دې باره کې هم وشو. اوس مخکې هغې فرمایي چې که په یو حدیث کې د توریه د روغو په لفظ بیانه شوي وي نو دا سخت جهالت دی. یعنی که الفاظ اسانولو لپاره د پوهولو لپاره که چېرته د کذب د دروغ لفظ لیکلی شوی دی نو فرمایي چې که یو تن دا په حقیقي کذب د حقیقتا په دروغو دا حقیقتا دروغ وګڼي دا به سخت جهالت وي. په داسې حال کې چې قرآن او صحیح حدیث په اتفاق حقیقي دروغ سخت حرام او پلید ګرځوي او د اعلی درجې حدیثونه د توریې چې کومه مسله ده په وضاحت بیانوي. نو بیا که دا فرض وکړی شي چې په یو حدیث کې د توریې په ځای د کذب لفظ راغلی دی نو نعوذ بالله دې نه د حقیقي کذب مطلب داسې نه کېدی شي د حقیقي دروغو مطلب دا نه شي کېدی بلکې د دې چې څوک د دې قایل وي د هغې د ډېرې دقیقې تقوا به دا نښه وي چې چا توریه هم د دروغ ګڼلې وي د دروغ یو قسم ګڼلې وي او د الفاظ اسانولو لپاره هغې د کذب لفظ استعمال کړی وي چې موږ ته د قرآن او موږ ته چې د قرآن او د صحیح احادیثو پسې به موږ روان یو نو د دې چې کومه خبره د دې خلاف وي نو موږ به بالکل هغه معنی بیخي هغه معنی نه قبلو چې کوم د دې دواړو خلاف وي. بیا هغوی فرمایي چې قرآن په دروغجنو باندې لعنت ویلی دی او نیز دا هم فرمایلی دي چې څوک چې دروغ وایي نو هغه د شیطان ملګری وي او دروغجن بې ایمانه وي او په دروغجنو باندې شیطانان نازلیږي. او صرف دا نه دي فرمایلی چې تاسو دروغ مه وایئ بلکې دا هم فرمایلی دي چې تاسو د دروغجنو صحبت پرېږدئ او هغوی خپل ملګري مه جوړوئ او خدای پاک نه ویرېږئ او د رښتونو سره شئ. او بیا یو ځای کې فرمایلی دي چې ته چې کله څه خبره کې نو ستا په کلام کې ستا په خبرو کې په ټوکو کې پکار ده چې دروغ نه وي. نو حضور فرمایي چې دا خو هغه خبره بیان شي چې کوم د دې په حواله مخکې خبره شوې وه وضاحت شو مخکې ځو د حضرت محمد بن مسلمه چې کوم جنګ په حواله نورې خبرې وي چې کله بنو نذیر په دوکه رسول کریم صلی الله علیه وسلم د وجلو کوشش کړی و د چکې په رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې هغوی د ژرندې کاڼې غورځولو کوشش کړو د قتل سازش وته هغوی او خدای پاک د وحی په ذریعه هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم خبر کړو. نو په دې باندې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دې ځای ته نه پاسېدل لکه څه کار لپاره پاسېدلی وي
او د هغوی بیا مدینې ته تشریف راوړو او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د تلو نه پس د هغوی صحابه څه وخت انتظار وکړو هغوی پسې بیا مدینې ته لاړه او چې کله هغوی مدینې ته ورسېدل نو معلومه شوه هغوی ته چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت محمد بن مسلمه تاواز کړی دی هغوی رابللی دي حضرت ابوبکر عرض وکړو چې یا رسول الله تاسو راپاڅېدئ او راغئ موږ خبر نه شو نو هغوی ورته وفرمیل چې یهودیانو ما سره دوکه کول غوښته او خدای پاک زه خبر کړم نو زه راپاڅېدم او راغلم او خدای پاک دې باره کې دا آیت نزل کړی و چې یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوما یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم واتقوا الله وعلی الله فلیتوکل المؤمنون چې ایماندارو تاسو په ځان باندې خدای پاک هغه نعمت یاد کړئ چې کله یو کام دا اراده کړې وه چې په تاسو سره زیاتي وکړي نو هغه د هغه کام لاس له تاسو نه ودرولو او د خدای پاک تقوا خپله کوي او مؤمنانو ته په خدای پاک باندې توکل کول پکار دی بهرحال حضرت محمد بن مسلمه رسول کریم صلی الله علیه وسلم یهودیانو ته لېږلي وو او چې دا واقع داسې بیان شوی چې کله حضرت محمد بن مسلمه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو نو هغوی ورته وفرمیل چې بن نظیر یهودیانو له لاړ شو هغوی ته ووایه چې زه رسول الله تعالی ستاسو له رالېږلی یم چې تاسو زما د ښار نه وځئ او هغوی یهودیانو له لاړه دې لپاره چې هغوی سازش کړی و او د خپل لوز احساس یې نه و کړی د هغې او څه لحاظ یې د خپل د لوز نه و کړی و هغه لوز یې مات کړی و نو د هغې خلاف ورزي یې کړې وه نو د هغې سزا و چې د ښار وځي او هغوی یهودیانو له لاړو هغوی ورته وویل چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو پیغام رالېږلی دی او زه به هغه تاسو ته تر هغې نه وایم تر څو چې تاسو ته دا خبره رایاده نه کړم چې تاسو په خپلو مجلسونو کې به یادوله او یوه زړه خبره ده او زه تاسو ته یادول غواړم نو هغوی ترې تپوس کړو چې کومه خبره نو هغې وویل چې زه تاسو ته د هغه تورات قسم ورکوم چې کوم خدای پاک حضرت موسی نازل کړی و چې تاسو خبرې چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې زه تاسو له راغلی وم تاسو خپل تورات مخامخ ایښی و او تاسو خپل په محفل کې دا ویلي وو چې ای ابن مسلمه که دا غواړې چې موږ ته له څه خوراک درکړو تاسو له روټۍ درکړو نو موږ ته له دا روټۍ درکوو خو که ته دا غواړې چې موږ ته یهودي کړو موږ به ته یهودي کړو نو حضرت محمد بن مسلمه وایي چې ما درته ویلي چې هغه وخت چې ما ته ما باندې روټۍ وخوروئ خو ما یهودي نه کوي زه به یې چېرې یهودي کېږم نه نو تاسو ما له یوه غوره کې روټۍ راکړې وه او تاسو ما ته دا ویلي وو چې ته دا دین صرف دې لپاره نه قبلې چې دا د یهودیانو مذهب دی یعنې یهودیانو محمد بن مسلمه ته ویلي وو چې دا د یهودیانو مذهب دی یعنې ته هغه حنیفیت غواړې چې کوم باره کې تا اورېدلی دی ابو عامر راهب خو د دې مصداق نه دی یعنې چې کوم تا اورېدلی دی چې نبي راتلونکی دی او ابو عامر چې کوم راهب دی هغه خو د دې مصداق نشي جوړېدی وایي بیا هغوی وایي چې تاسو له به هغه داسې یو تن راځي چې هغه به د هغه په مخ به مسکا وي هغه به جنګونه کوي د هغه په سرو کې به سوروالی وي هغه به د یمن له طرفه راځي هغه د اوښ سورلي کوي هغه به صدر به د ځانه تاوایي په لږ څیز باندې به هغه قناعت کوي او د هغه توره به د هغه په اوږې وي او هغه په حکمت خبرې کوي لکه ستا خپلوان وي او قسم دې په خدای چې ستاسو په دغه علاقه کې به جګړې کېږي قتلونه به کېږي او مسله به کېږي نو دا خبره چې یهود واورېدله چې او موږ به دا خبرې کولې خو دا هغه نبي نه دی یعنې رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه نبي نه دی
نو حضرت محمد بن مسلمه و چې زه اوس خپل پیغام نه فارغ شوم چې کوم تاسو یادول غوښتل بیا هغې مخکې خبره شروع کړه چې زه رسول کریم صلی الله علیه وسلم را لېږلی هغوی فرمایلي چې تاسو هغه لوز مات کړی دی د هغه لوز خلاف ورزي کړی چې کوم تاسو دا کوم تاسو کړی وو تاسو ما سره د دوکې کوشش کړی دی او بیا هغې یهودیانو ته د هغې هغه اراده وویله چې کوم هغوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم باره کې کړې وه او دا چې امر بن جهاز څنګه په چت قتلی و چې هغه کاڼې په هغوی باندې وغورځوي نو په دې هغوی چوپ شو یو خبره هغوی ونه کړه او ونه کړی شوه او بیا حضرت محمد بن مسلم هغوی ته ووایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې تاسو زما د خر نه وځئ تاسو زه 10 ورځو وخت درکوم او دې نه پس چې څوک دلته ښکاره شو نو زه به د هغې مری پرېږدم نو یهودیان ووایي چې یا ابن مسلمه مونږ خو دا سوچ هم نشو کولی چې دا پیغام به د اوس قبیلې یو تن راوړي حضرت محمد بن مسلمه وفرمیل چې زړونه بدل شوي دي یو څو ورځې پورې یهودیانو تیاری کولې او د دې چې کومې سورلی وې هغه د زجدر په مقام وې هغه راوړی شوی دا د قبا طرف ته د مدینې نه د 6 میلو په فاصلې او د څاروو د سرېدو لپاره یو ځای و هغه ځای هلته به هغوی څاروي څرول نو هغه سورلی چې وې هغه راوستی شوې او بیا هغوی د بنو اشجان په قبیلې باندې د بنو اشجان قبیلې نه په کرایه اوښان واخیستل او د روانګۍ تیاري مکمله کړه دا د تاریخ د کتاب حواله ده د یهودیانو د رویې چې دا د دې به څنګه رویه وه د دې بیان کې حضرت مسیح ثاني لیکي د دې کې د بنو قریظه د غدارۍ واقع ده او دا مخکې د حضرت عمار بن یاسر په لړ کې بیان شوی ده هغې د ذکر په لړ کې خو تاریخي لحاظ سره ضروري ده نو دلته بیانول پکار ده نو لیکي چې د بنو قریظه معامله ختمېدو والا وه د دې د غداري داسې نه وه چې نظر اندازه کړی شوی وی رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خندق غزا نه چې واپس راغله څنګه هغوی خپل صحابو ته وفرمایل چې په کورونو کې آرام ونه کوي بلکې د ماښام نه مخکې د بنو قریظه چې کومې کلي دي هغې ته ځان رسوئ او بیا هغوی حضرت علي بنو قریظه ته ولېږل چې هغې نه دې تپوس وکړي چې هغوی خپل د معاهدې د خلاف ورزي ولې کړې ده نو بنو قریظه په دې شرمنده کېدو یا د معافۍ غوښتو په ځای هغې حضرت علي او د هغې ملګرو ته بدرد ویل شروع کړو او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغې د خاندان ښځو ته کنځلې کول شروع کړي او دا یې ویل چې موږ نه یو خبر چې محمد صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله څه دي او زموږ هېڅ ریس معاهده نشته دی او حضرت علي چې د هغې ته جواب راوړو نو په دې کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د یهودیانو صحابه سره د یهودیانو قلعو طرف ته روان و ځکه چې هغوی کنځلې کولې نو او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د کور بیبیانو باره کې هغوی ناپاکې خبرې کولې نو حضرت علي په دغه خیال چې په دغه خبرو اورېدو به هغوی ته تکلیف کېږي دا عرض وکړو چې یا رسول الله تاسو ولې تکلیف کوئ موږ د جنګ لپاره کافي و تاسو واپس لاړ شئ نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه پوهیم چې هغوی کنځلې کوي او ته دا نه غواړې چې زما غوږونو دې کې دا خبرې زما غوږونو ته دې راشي نو حضرت علي عرض وکړو چې یا رسول الله دا خبره ده نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې څه چې له شکر هغوی کنځلې کوي موسی خو د هغوی خپل موسی نبي خو د هغوی خپل و او خو هغه له ده نه هم زیات تکلیفونه ورکړي وو هغوی دا ویل بیا د یهودیانو کلا طرف ته هغوی روان شو خو یهودیانو دروازې بندې کړې کله بند شوي وو هغوی مسلمانانو سره جنګ شروع کړو او د هغوی خوښ هم په دغه جنګ کې شاملې شوې نو د یو کلا وه د هغې د دیوال د لاندې یو څو مسلمانان ناست وو نو یو یهودي ښځه په بره نه کاڼه غورځولی وو او یو مسلمان یې شهید کړی وو خو د یو څو ورځې محاصرې نه پس یهودیانو دا محسوسه کړه چې هغوی تر ډېرې مودې پورې مقابله نه شو کولی نو د هغې سردارانو رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره د دغه خواهش اظهار وکړو چې ابولبابا انصاري چې د هغې ملګری او د اوس قبیلې سردار دی هغې ته راولېږي چې هغې د سره د مشوره وکړی شي نو هغې ابولبابا هغې ته ولېږلو
او هغې نه یهودیانو دا مشوره وکړه چې آیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دغه مطالبه فیصله ما د تاسو د سپاري چې یهودیانو حضرت ابولبابا نه تپوس وکړو چې آیا موږ د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا فیصله چې دا خبره چې دا مطالبه چې فیصله ما ته وسپارئ تاسو وسله وغورځوئ آیا دا خبره موږ ومنو نو ابولبابا په خوله دا وویلې چې خو په خپله مرۍ هغوی داسې لاس راکاږلو لکه څنګه چې د قتل علامت وي او هغه وخت رسول کریم صلی الله علیه وسلم تر هغه وخته پورې خپله فیصله نه وه ظاهره کړې ابولبابا په خپل زړه کې دا ګڼلي وو چې د هغوی د دغه جرم سزا کوم مخالفینو د چا چې معاهدې خلاف ورزي کړې وه یهودیانو د هغوی د جرم سزا د قتل نه بغیر به نور څه وي نو هغوی بغیر د څه پوهې د په اشاره هغې ته یو خبر وکړه همدا بیا آخر د هغې د تباه سبب شو نو یهودیانو دا وایي چې موږ د انیکاوو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم فیصله منلې وي نو د نورو یهودیانو او قبیلو په شان زیات نه زیات د دوی هم دا سزا وي چې هغوی به د مدینې نه اوښتي شوي وو خو دا د دوی بدقسمتي وه چې هغوی دا خبره ونه منله او هغوی دا وایي چې موږ د رسول کریم صلی الله علیه وسلم فیصله منلو تیار نه یو او د خپل د حلیف چې کومه قبیله ده اوس د هغې سردار د سعد بن معاذ فیصله به منو چې کومه فیصله هغه کوي هغه به موږ منظوره وي او هغه وخت بیا په یهود کې هم اختلاف شو او یهودیانو کې ځینو دا وي چې زموږ قام غداري کړې ده او د مسلمانانو د رویې نه دا ثابتېږي چې د هغوی مذهب رښتونی دی او هغوی خپل مذهب پرېښود اسلام کې داخل شو او یو تن عمرو بن سعدي چې د قوم په سردارانو کې وو هغه خپل قوم ملامته کړو دا ورته وویل چې تاسو غداري کړې ده د معاهدې خلاف ورزي مو کړې ده اوس یا مسلمانان شئ یا په جزیه راضي شئ نو یهودیان وایي چې نه به مسلمانېږو نه به جزیه ورکوو اکثریت هغې کې هم دا و چې دې نه قتل ښه ده چې موږ وجلي شو نو بیا هغې دا ورته وویل چې ښځه تاسو نه بري کېږم هغه تن دا و د کلا نه راووتو او چې کله هغه بهر راوتو نو د مسلمانانو یوه دسته وه چې پکې چې سردار محمد بن مسلمه مو هغې ولیدو هغې نه یې تپوس وکړو چې ته څوک یې نو هغې ورته وویل چې زه فلانی یم نو په دې محمد بن مسلمه ما وفرمیل چې تاسو په سلامتۍ لاړ شئ او بیا خدای پاک دې دا ووایي چې د کوم چې شریفان خلک یې د هغې په غلطو باندې پرده اچولو چې کوم نیک عمل د دې نه چې ما محرومه نه کړي دا تن چې په خپل کار او د خپل د کام په کار باندې پښیمانه دي نو زموږ هم دا اخلاقي فرض ده چې دا دې معاف کړو ځکه دا هغوی هغه ګرفتار نه کړو پرېښودو چې لاړ شي او خدای پاک د همیشه معلوم داسې نیکو کارونو توفیق راکوي او چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دغه واقعې نه خبر شو نو هغوی خفه نه شو د محمد بن مسلمه نه اوس یې ترې تپوس نه وکړو چې ولې دغه یهودي پرېښوده بلکې د هغې د دغه کار هغې ستاینه کړې وه دا ستایل و او بیا مسلمانانو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د تعلیم او د تربیت مطابق همیشه د انصاف سلوک کړی و او چې کله د خیبر د خلکو له طرفه شر شوی و او ابو رافع یهودي وژلی شوی و د دې په وجه او د دې واقع هم دا ده چې د هغې وژلو لپاره چې د صحابهو کومه ډله لېږلې شوې وه په هغې کې محمد بن مسلمه شامل و او هغوی ابو رافع یهودي وژلی و او وژلی شوی خو هم یو تن و خو بهرحال چې کومه ډله هلته تللې وه په هغې کې دیم شامل و حضرت صاحبزاده میرزا بشیر احمد صاحب د دغه واقعې تفصیل داسې بیانوي تاریخونه نه هغوی راخیستی دی چې د کومو یهودیانو رئیسانو د مفسدانه کاروایو او د اشتعال انګیزۍ په وجه د 5 هجري کال په آخر کې د مسلمانانو خلاف د جنګ احزاب خطرناکه فتنه راپارلی شوې وه په دې کې حوی بن اخطب خو د بنو قریظه سره خپل انجام ته رسېدلی و خو سلام بن ابي الحقایق چې کنیت یې ابو رافع و تر اوسه د خیبر په علاقه کې همداسې آزاد و په خپلې فتنه انګیزۍ کې مصروف و بلکې د احزاب د ذلت نه ډکې ناکامۍ او بیا د بنو قریظه د هولناک انجام
نه پسته خو د دې دښمني نور هم زیاته شوې وه او د چونکې د غطفان چې کوم قبایل وو هغه د خیبر سره جفت اوسېده او د خیبر چې کوم یهودیانو او د نجد چې کومې قبیلې وې هغې داسې وو لکه ګاونډیان ځکه ابورافع چې یو ډېر لوی تاجر او مالدار انسان و هغې خپل دستور جوړ کړی و چې د نجد چې کوم وحشي او جنګیرک قبیلې وې هغه به د مسلمانانو خلاف راپارولې او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دښمنۍ کې هغه پوره د کعب بن اشرف مثال نو په هغه زمانه کې چې کوم موږ ذکر کوو هغه د غطفان خلکو له رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې حملې لپاره ډېر زیات مال او امداد ورکړی و او د تاریخ نه دا ثابته ده چې په شعبان کې د بنو سعد له طرفه چې کومه خطره مسلمانانو ته پیدا شوې وه د هغې ختمولو لپاره د حضرت علي په سردارۍ کې یوه فوجي دسته مدینې ته لېږلې شوې وه او د هغې شاته د خیبر د یهودیانو لاس و چې د ابورافع په مشرۍ کې هغوی دا ټول شرارتونه کول او ابورافع په دې باندې بس نه و کړی بلکې د هغه د دښمنۍ چې کوم اور و هغه د مسلمانانو د وینې تږی و او رسول کریم صلی الله علیه وسلم وجود د هغه په سترګو کې لکه د ازغي بد لګېده نو هغې بیا دا تدبیر خپل کړی و چې د احزاب د جنګ په شان د نجد قبایل د غطفانو د نورو قبیلو هغې بیا دوره شروع کړه او د مسلمانانو تباه کولو لپاره هغې دا خلک د یو لوی لښکر په صورت کې راغونډول شروع کړه چې خبره تر دې ورسېده او د مسلمانانو د سترګو مخې ته بیا هماغه د عذاب والا منظورونه راتله شروع شو نو هغوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې د خزرج د قبیلې ځینې انصار حاضر شو دا یې ورته عرض وکړو چې اوس د دغه فتنې علاج سوی د دې نه بل څه نشته چې د دې چې کوم بانی مبانی د ابورافع هغه دی ووژلی شي نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دغه خبره سوچ وکړو چې په ملک کې په لویه پیمانه جنګ جګړې او د وینې تویولو په ځای د یو فساد کوونکي او فتنه انګیزه تن وجل دا به بهتري نو هغوی صحابیانو له اجازت ورکړو او عبدالله بن عتیق انصاري په سردارۍ کې 4 خزرجي صحابیان د ابورافع طرف ته هغوی روان کړه او چې هغوی روانېده نو دا تاکید هغوی ته فرمایلی و چې ګورئ ښځه یا ماشوم بیخي ونه وژنئ نو د 6 هجري کال په روژې په میاشت کې دا ډله روانه شوې وه او ډېر په هوښیارۍ هغوی خپل کار کړی و واپس راغلي وو همدغه شان بیا د مصیبت دغه ورځې د مدینې د فضاونو نه ختم شو او د دغه واقعې تفصیل په بخاري کې چې په کوم روایت کې راغلی هغه داسې چې برا بن عازب دا روایت کې چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د صحابهو یوه ډله د ابورافع یهودي طرف ته روانه کړې وه او په دې باندې عبدالله بن عتیق انصاري امیر مقرر فرمایلی و د ابورافع کیسه دا ده چې هغه به رسول کریم صلی الله علیه وسلم له ډېر زیات تکلیف ورکولو او د هغې خلاف به خلک راپارول او د هغې مرسته به کوله او چې عبدالله بن عتیق او د هغه ملګري د ابورافع کلا ته جفت ورسېده او نور پرېوتو نو عبدالله بن عتیق خپل ملګري شاته پرېښود او پخپله د کلا په دروازه ته لاړو او د هغې سره جوخت داسې ځانه صدر ته کېناستو لکه چې یو تن څه حاجت لپاره ناست دی نو چې کله د تن چې دروازه بندول هغه چې راغلو نو هغه چې عبدالله ته وکتل نو د اواز یې وکړو چې زه دروازه بندومه که ته راځې نو زر راشه نو حضرت عبدالله په څادر ځان نه تاو کړی و هغوی زر د دروازې دننه شو او طرف ته پټ شو او کوم تن چې دروازه بندوله هغه د دروازې کونجه یو طرف ته ځوړندې کې ولاړو نو دې نه پس د عبدالله بن عتیق خپل بیان دی چې زه خپل د ځای نه راپاڅېدم ما ټولو نه مخکې د قلعې دروازې تعالی کلا وکړه چې د ضرورت په وخت زه په اسانۍ بیا موږ بهر راوځو
او هغه وخت ابورافع په یو چوباره ناستو، هغه سره ډېر خلک ناستو، مجلس جوړ کړی، هغوی خبرې کولې. او چې کله دا خلک پاسه ته ولاړو، خاموشي شو، نو زه د ابورافع د کور پوڼو باندې لاړم، وختم او ما دا احتیاط کړی و چې کومه دروازه زما په لاره کې راتله، نو ما به هغه د مخې نه دننه مې بنده کړه. او چې کله زه د ابورافع کمرې ته ورسېدم، نو هغه وخت هغه ډیوه مړه کوله او د اوده کېدو تیاري کوله او بیخي تیاره وه په کمره کې. نو ما هغې له اواز ورکړو ابورافع ته، او د هغې په جواب کې هغې وویل چې څوک دي؟ نو ما بس د هغې د اواز نه مې د هغې دا اندازه وکړه چې هغه په کم طرف دی، او د هغې طرف ته لاړم، په د تورې په یو زوردار وار مې پرې وکړو. نو خو تیاره زیاته وه او هغه وخت په ما هغوی چې زه لږ په ما باندې ګبراهټ و، نو ځکه د تورې هغه وار غلط شو او ابورافع چغه کړه، او په دې زه د کمرې نه بهر راووتم. او څه وخت پسې زه بیا د کمرې دننه لاړم او خپل اواز مې بدل کړ، او دا مې تپوس وکړو چې ابورافع دا شور څنګه و. نو هغې زما چې دا بدل شوی اواز دا ونه پېژندو، او هغې دا وویل چې اوس یو تن په ما باندې د تورې وار کړی و. ما چې دا اواز واورېد، نو بیا د هغه طرف ته لاړم او د تورې وار مې پرې وکړو، او دغه دې ځل سخت وار وکړو، هغه بیا مړ نه شو. ما په هغې باندې یو دریم وار وکړو، هغه بیا مړ مې کړو. یعنې بس ما زر ورونه کولاولو، کور نه بهر راووتم. خو چې کله زه د پوړو نه لاندې را روان وم او له یو څو قدمه باقي وم، او ما دا ګڼل چې زه لاندې راکوز شوی یم، خو زه په تیارې کې پرېوتم او زما د پنډۍ ماته شوه. زما پنډۍ ماته شوه. یو روایت کې دا راغلی دی چې د هغې د پنډۍ چې کوم جوړ هغه بې ځایه شوی و. وایي ما په خپل پټکي هغه وتړلو او ځان پسې مې راکاږلو، ور بهر راووتم. او ما خپل زړه کې دا وی چې تر څو چې د ابورافع د وجلو اطمینان نه شوي چې مړ د دې ځای نه به راځم. نو د کیلې نه زه بهر یو ځای کې پټ کېناستم، او چې سهار شو نو د کیلې د دننه نه چې اواز زما غوږونو ته راغی چې ابورافع چې د حجاز تاجر دی هغه مړ شو. د دې نه پس زه راپاڅېدم، ورو ورو خپلو ملګرو له راغلم او موږ مدینې ته راغلو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم هم د ابورافع د قتل اطلاع ورکړه. هغوی چې دا ټوله واقعه واورېده، نو ارشاد راته فرمایلو چې خپل رامخې کړه. ما خپل مخې کړه، نو هغوی دعا راته وکړه او په هغې باندې خپل لاس راکاږلو. او د نه پس ما ته دا محسوسه شوه چې لکه ما ته ډېر څه تکلیف رسېدلی نه. یو بل روایت کې ذکر راځي چې کله عبدالله بن عتیق په ابورافع حمله کړې وه، نو د هغې ښځې ډېر زور سره چغې ویل شروع کړې وې، او په دې ما ته فکر شو چې د هغې چې چغې خلک وو، نو چېرته خلک خبرداره نه شي. نو په دې ما د هغې ښځې باندې تر اوچته کړه، خو بیا راته دا رایاد شو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم منې کړي وو چې ښځه به نه وژني، نو ځکه وایي د ارادې نه بیا زه منې شوم. او په خاتم النبیین کې لیکلي، سید خاتم النبیین کې چې د ابورافع د قتل جواز باره کې موږ ته دې کې د بعض کې د پرېوتو ضرورت نشته دی. د ابورافع چې کوم کارونه وو هغه د تاریخ یو پلاوه پاڼه ده، او د دې سره یو شان واقعه دې باندې یو تفصیلي بعض د کعب بن اشرف د قتل په لړ کې شوی دی. هغه وخت مسلمانان ډېرې په کمزورۍ په حال کې د څلورو طرفونو نه په مصیبت کې مبتلا وو. ټول ملک د مسلمانانو د ختمولو لپاره متحد کېدو لګیا وو. په داسې نازک وخت کې ابورافع د عربو مختلفې قبیلې د اسلام خلاف راپارولې. زه وایي زه خلاصه بیانوم، پوره تاریخ نه بیانوم چې ولې قتل جایز و دغه. او هغه د دغه خبرې تحریک کوله چې د عذاب چې کومه غذا وه هغې په شان بیا د عرب چې کوم د وحشي قبیلې دي هغې د بیا یو ځای شو په مدینې باندې حمله وکړي. عربو کې هغه څه حکومت نه و چې چا نه هغه وخت انصاف غوښته شوی وی، بلکې هره قبیله په خپل ځای آزاد او خود مختاره وه. نو سوای له دې چې د خپل حفاظت لپاره په خپله څه تدبیر شوی بل څه لاره نه وه. حضرت فرمایي چې په تېره خطبه کې د دې تفصیل بیان شوی دی چې څه وجوهات وو.
او یو حکومت هم نو د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم کوم حکومت و هغه رسول کریم صلی الله علیه و وسلم خپل حکومت پس نو دغه حالاتو کې چې صحابه وسه کړي هغه بالکل صحیح وسمو او د جنگ په حال کې چې کله یو کام د جنگ د مرګ د ژوند ماحول نه تیریږي نو دغه قسمه کوم تدبیرونه بالکل جایز وي حضرت عمر د حضرت محمد بن مسلمه په خپل د خلافت په دور کې د جهنم قبیله د زکات وصول لپاره مقرر کړی وو او چې کله به هم د یو عامل خلاف شکایتونه راغله نو حضرت عمر به د تحقیق لپاره دوی لېږل او حضرت عمر په دې باندې دومره اعتماد وو او د سرکاري محاصره وصول لپاره به هم دوی لېږل کېده حضرت محمد بن مسلمه او د حضرت عمر په زمانه کې په مختلفو علاقو کې په چې کوم ګران معاملې وي د هغوی حل کولو لپاره به دوی مقرر کېده په کوفې کې حضرت سعد بن ابي وقاص یو محل جوړ کړی و نو د هغې تحقیقات لپاره هم حضرت عمر نماینده وو او دې باره کې روایت داسې ملاویږي چې حضرت عمر ته معلومه شوې وه چې حضرت سعد بن ابي وقاص یو مال جوړ کړی دی او د هغې یو دروازه هغوی جوړه کړې چې د هغې په وجه اواز نه راځي نو هغوی بیا حضرت محمد بن مسلمه روان لېږلي وو او د حضرت عمر دا دی چې کله به هغوی د خپل د خوښې د خپل د مرضۍ کار کول غوښتو نو هغوی به حضرت محمد بن مسلمه لېږل هغوی د حضرت عمر هغوی ته فرمایلي چې هلته چې ورسئ نو دروازه به وسوځئ نو هغوی چې کله کوفې ته ورسېده او هغه دروازه له لاړه نو هغوی ته ورته کړو او حضرت سعد ته چې کله معلومه شو نو هغوی بهر راغله او هغوی ورته ټوله خبره به وکړه چې ولې مې سوځولی دی د حضرت عثمان د شهادت نه پس حضرت محمد بن مسلمه باره کې ذکر راځي چې هغوی ګوښه نشین شوي وو او د لرګي توره هغوی جوړه کړې وه هغوی به دا وي چې رسول کریم هم دا حکم ورکړی و هغوی ماله یو توره په تحفې کې راکړې وه او دا یې فرمایلي وو چې مشرکانو سره به جهاد کوي د دې په ذریعه چې کله هغه کله پورې چې هغوی تاسو سره قتال کوي او چې کله ته مسلمانان وګورې چې یو بل سره جنګېږي نو بیا به د یو غر سره به جوخت راشي او دا توره به ماته کړي او بیا به خپل کور کې کښېني تر هغه وخته پورې چې د یو خطاکار لاس ته تر ورسي یا مرګ ته راشي نو هغوی بیا هم دا کړي وو او ټوله فتنونه هغوی یو طرف ته وو په جنګ جمل او په صفین کې نه شامل شوي زبیر بن حسین سلبي بیانوي چې موږ حضرت حذیفه سره ناست وو او هغوی وایي چې زه یو داسې تن پېژنم چې هغې ته فتنه هېڅ نقصان یې ورته ونه رسولی شو نو موږ ته یې تپوس کړو چې څوک دی نو هغوی وایي چې حضرت محمد بن مسلمه انصاري او چې کله حضرت حذیفه وفات شو فتنه ظاهره شوه نو زه هغه خلکو سره راوتم چې مدینې نه را روان وو بیا زه یو ځای ته ورسېدم چې اوبه وې هلته نو هلته ما یو ماته خیمه لیدلې وه چې یو طرف ته ټیټه وه د هوا په وجه هوا ورته لګېده نو ما ترې تپوس وکړو چې دا د چا خیمه ده نو خلکو ما تپوس وکړو چې د چا خیمه ده نو خلکو راته وویل چې دا د محمد بن مسلمه خیمه ده او زه چې راغلم نو هغه ډېر بوډا وو او ما هغې ته وویل چې خدای پاک دې په تاسو رحم وفرمایي زه ګورم چې تاسو د مسلمانانو کې بهترینه خلکو کې نو هغوی خپل ښار او خپل کور او خپل خلک او خپل ګاونډیان پرېښي وو او هغوی دا وایي چې ما هر څه د شر نه د کراهت په وجه پرېښي دي د دې د وفات باره کې اختلاف دی چې کله شوی دی مختلفو روایتونه دي ځینې وایي چې 3 شپږ څلوېښت یا اووه څلوېښت هجري کال کې په مدینه کې دی وفات شوي وو هغه وخت د عمر 78 کاله وو د دوی د جنازه مروان بن حکم کړی وه چې هغه وخت د مدینې امیر وو او ځینې روایتونو کې دا ذکر ملاویږي چې دوی شهید شوي وو اوس د حضرت فرمایي چې د دې ذکر اوس ختم شو د لمونځ نه پسته به یو جنازه ده حاضره چې هغه به هم کوو چې مکرم تاجدین صاحب دی د ولد صدرالدین صاحب دوی په 10 فروری د 4 کال عمر کې وفات شوي دي نه لای و نه لای راجون د خدای پاک په فضل دی موسی په یوګنډا کې پیدا شو په 1920 کې انګلستان ته راغلی وو او چې کله 1904 کې چې د اسلام آباد ځمکه اخیستل شوې وه نو دوی دې لپاره خپل خدمات وړاندې کړي وو د زخرتو سرابي په خدمت کې بیا تر 2 کالو پورې دوی ډېر په
اخلاص د خدمت اسلام آباد کې د خدمت توفیق ترلاسه کړی دی. اسلام آباد کې د لومړۍ جلسې نه د انعقاد نه مخکې د آخري جلسې پورې دوی ډېر زیات محنت کړی وو. د مسلمان اسلام مېلمنو ته د هر سهولت رسولو دوی ممکن کوشش وکولو. د هر قسمه چې کوم تکنیکي کار هغه دوی کولی شو او اسلام آباد کې به دوی ته شپه ورځ هر قسمه کار کولو توفیق ملاو شوی چې پکې د بجلۍ کار دی، پلمبنګ دی، د سینټرۍ کار دی، د لرګي کار دی، دا ټول هر څه پکې شامل دي. دوی د مونځ او د روژې پابند او دیندار او ډېر زیات خوش مزاج او اطاعتګزار او ډېر د نرم مزاج انسان او خلافت سره ډېر ژور د اخلاص او د وفا تعلق و. د دوی نوسي مدبردین صاحب مربي دي او یو کې جامع نه هغوی پاس کړی دی او هغوی ډېر کې نن سبا کار کوي. دي کې چې اکثر خلک چې اسلام آباد کې اوسېده هغوی دا وایي چې ډېر محنتي وو او زما نیکه به ماته وایي چې کله به هغوی اسلام آباد ته راغله نو بلکل یوازې وو، په سر کې نه بجلي وه نه د هیټینګ انتظام ډېر ګران وخت و. په دې باندې هغوی خوشحاله وو چې هغوی ته د جماعت او د وخت خلیفه لپاره د قربانۍ توفیق ملاویږي لګیا دی. په وخت مونځ کول، په خپل لاس کار کول، مېلمستیا او صبر د دوی نمایان اوصاف وو او نور لیکونکي هم د دې دا خوبۍ لیکلي دي. او مجیب سالکوټي صاحب هم دا ویلي دي چې دلته اسلام آباد کې چې کله ورکشاپ هغوی جوړ کړی نو دوی د مشرانو د کار ماهر وو. مختلفو کمپنیانو سره هغوی رابطې کړې د اسلام آباد هر بیرک دوی په وار آباد کړی او د رهایش قابل جوړ کړی وو او د خپل ټیم جوړولو طریقې هم دوی له ورتلې. یخنیان ګرمیان دوی به مصروف وو ځکه چې زاړه څیزونه ټیکول دوی له نوي سر نه سمول دوی له براتله او ډېر په محنت به هغوی کار کولو او همیشه به خوش مزاج وو. دا به وایي چې ما لپاره دعا کوئ. او کله هلته به چې هغوی د اسلام آباد کې به اوسېده نو شپه ورځ به یو وړی شان کمره کې دوی د ماشومانو د بچو پروا به نه کول او لندن کې به هغوی اوسېده. کله کله به هغوی راتله. خدای پاک د دوی سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او د دوی اولاد او نسلونه د هم د دوی په شان په اخلاص او وفا کې زیات کړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.